د امام غزالی رحمت الله علیه واقع لیکلی وی یو سړی ښه سړی خو مزدوري نه برابرې ده نو د ما سار به ووته او غریب به تش تور مازدیګر نو ښځه به ورسره په جګړه ښځې به ورته ظالم مزدوري نه کوي او ناراسته ښځه پې بدګمانه وه چې ګنې دا دې مزدوري نه کوي میانځ کې هغه باندې چا مزدوري نه کوله اوس هم ډېر خلک وي ګلکاري ترکاڼي لواري او یاره ښه تکړه کاریګري او یاره بس کار نشته خو ډېر کاري وی کار نشته دا وي داسې نو دا غریب ښه سړی خو کار یې نه لګېده او ښځه پې بدګمانه وه چې ګنې دا لټ دی دې کار نه دی روزانه به جګړې ښځې به ورته ظالمه کار کوه بچي دې نار دي زه نار یم دا به تر کومې پورې مونږ کوچې ډوډۍ خورو یو بل نه به غواړو یا ښځې زه څوک کوم کار مې نه لګي بار ته وځم خلک ځي مزدورۍ له ما څوک نه بوځم نو یو ځای وځو نو خوب یې ولید نو په خوب کې ورته یو سړی وایي هلکه ولې پریشان یې یاره وایي د ښځې او زما روزانه جګړه ښځه را باندې بدګمانه ده چې ته کار نه کوې حالانکې کار مې لګي نه شته نه سړی ورته وایي ښه داسې وکړه ستاسو د کور نه پلانکي طرف ته چې لاړ شي هلته یو تیږه پرته نښه پته یې ورته وخوړه هغه اوچته که د هغې د لاندې نه به سل اشرفۍ پرتې بلکې مولانا اشرف علي صاحب رحمت الله علیه دا واقع لیکلی ده نو هغه 300 یادې کړي دا 300 دا 300 اشرفۍ راوچتې که 300 خو ډېر شی نو دا سړی ورته په خوب کې برکت پکې شته او که نه وایي نه برکت پکې نشته وایي چې برکت پکې نشته نو قسم دی که ګوتې مولی چې سارې ښځې تاج وایي ښځې یو سړی مې ولید غیبي ما ته وایي ولې پریشان یې مې دغسې چل دی وایي ښځه ورشه هلته پلانکۍ تیږه ده اوچته کړه د هغې نه لاندې به 300 اشرفۍ وې هغه ستا شوې مې برکت پکې شته که نه نو هغه راته هغه وی چې برکت نشته ما وی نه یې راوچته نو ښځې خو تاسو ته پته ده وایي سړیه 300 درهم خو ډېر قیمتي شي او تی نه راوچتې ورشه د لوږې مړه شو بچي د لوږې مړه شو د لټ بچیا ښځې برکت پکې نشته نه راله دا مطلب دا چې د یو سړیوالم او برکت پکې نه یا به زوی ناجوړه شي یا ښځه یا زه پیسې به په هغې لاړې شي پیسې به هم لاړې شي او ټینشن او پریشاني به هم راشي نو څه پې نه رالم برکت پکې نشته خدای دې ستا دا برکت بېخوبه ښځه ورته لګیا شوه دا برکت دې پلار دی او که دا دې نیکه دی که دا څه شی برکتونو پسې ګرځې مونږ خېټه ناره ده او خوږېږي او بچري له لوږې جاړې او ته به برکتونو پسې ګرځې بیخ دې وځه شا به ما ته وښایه چې زه راوالم یا ته ورشه ده وایي چې برکت نه چې نه تا ته خیم نه ده بېګاله بیا خوب ولې همغه سړی ورته پیسې دې راواخېستې که نه وایي نه تا وایي چې برکت پکې نشته نه مې چې نه راغلی وایي ښه داسې وکړه هغې نه اخوا پلانکي ځای کې بله تیږه ده هغه اوچتې که د هغې لاندې 100 اشرفۍ وایي برکت پکې شته که نه وایي نه وایي والله که ګوتې یوسي سارې بیا ښځې ته وایي هغه وایي خدای دې بېخوباسه د 300 نه 100 شوې د 100 نه ګورې 50 او د 50 نه 10 او د 10 نه روپۍ وګورې شبه وردانګه وایي ښځې چې برکت پکې نه قسم دی که وله ګوتې یوسي نه راله یا خوار شي دا برکت دی پلار دی که دا دی نیکه دی دا څه شی دی برکت او برکت ورشه د لوږې مرو بیا نه راله په بله شپې بیا خوب ولې همغه سړی ورته پیسې دې راواخېستې که نه وایي نه وایي ولې وایي تا وایي چې برکت پکې نشته وایي ښځه لاده پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده د هغې لاندې 10 اشرفۍ وایي برکت پکې شته که نه وایي نه وایي نه یې راله سار بیا د ده او د ښځې جګړه ښځې وایي ورځه او ده وایي نه چې بیا وده شو په بله شپه نو بیا هغه سړی ولید پیسې دې راواخېستې که نه وایي نه وایي ولې وایي تا وایي چې برکت پکې نشته یعنې خدایي طاقت پکې نشته
روحانی قوت پکې نشته او خیال وسره وی خدا پلان کې تیګه لا ورشه دا غیلا دی به یو درهم پروتي روانه وی برکت پکې شته کنه وی یو پکې شته خدای ته وی ما ته خو یو بل تیګه خو غیلا دی یو روپیا او دا ورون برکت هم دی خدای دستا خدای به سره دا برکت او بس د دریو سو نسل شو د سلونه لس شو د لسونه روپیا شو یا راوي مونږ د نانې لوګي بلدي د اعلان تیګه او چاته کړه یو درهم پروت لکه سوچو چیرې زما اوس په دې وړاو ډوډۍ اخلم نو راشه داسې یو شی په ننوانه چې بچی دې په ماړه شي او خوشحاله شي د دریاب غاړې ته لاړو یو کب یې واخیست چې نن به دا کب وړم او بچو له ښځې له پروتوم چې بې ډوډۍ په مړه خېټه وخورم ټول عمر یې نارې تېرې کړي دي چې خېټه یې غوړه شي هم دا وړم کب یې را په اوږه او را ویراو ښځه ورته وایي څه دي وایي په هغه روپۍ مې دا کب راوړه پاتې راغلی وی تا خدای برباد کا مونږ په کب څه کوو څه به دې وړه راوړي څه به دې وسره نور څه سامان سبزي مبزي یا په کور کې چې کوم شی استعمالي ابا دې تیل غوړي مړی مثلا د دې زمانه خبر هغه زمانه کې چې څوک نه یو وخت خو به شي وکړ نو ظالم کب دې پیروړو یو وخت به خو بیا بنار خدای ته وایي ته ما سره پارسه کې باس دا خدای راکنو مونږ له بیګا بیا خدای نشي را سبا نشي را کول وی دا تور بلاو زه دا کب در تسپینوم ټنګری کوم چې رویتي کو بچو چې کب یې په میان اوسېره په هغې کې یو قیمتي غمې راووت هیرا یا لال یا هر څه شی کب یې خوړ د وې د خدا اتانو د نیمې روپۍ یا د روپۍ به دا به معمولي شی نو لاړ د صرافانو بازار نو هغه صراف ته داسې وروغورځو دته معمولی شیخ کاره وی دا د سود ناوان صراف چې وکتل ته خو خدا دې سو پس مکه دې غردل مات شوی نی هغه در راوغه شکر دې چې مات نه دی دا خو د ډیرو پیسو ما سره دې پیسې نشته او صراف په دا ګمانو کې چې سړی خلوي ناوان ځکه د دومره قیمتي شی غورځي دراوان دي وی دا به کم ځای خرڅ کم وی د بازار په سر کې پلان کې صراف دی زموږ د ټولو غټ دی غلی چېرته یو راغلی ښه په عزت ورکړه وی دا خرڅوم په ساعت چې هغه واړو وی صاحب دا خو ډېر قیمتي دی ما سره دې پیسې نه برابرېږي زموږ یو بل غټ صراف دی موږ ټول د هغه نه سودا راځي هغه پلان کې ځای کې دوکان دی هغه نه چې هغه له ورغی غلی یې ورکړ هلکه دا خو ډېر قیمتي شی دی پسو خرڅه په لکونو دراهمو باندې خرڅ په زرګونو نه په لکونو او کور ته راوړ سړی مالدار شو بنګلیم شو غلامانم شو ګړې چیلم شو خانم شو نوکرانم شو خدای ته وی دې ته برکت وای دې ته برکت وای د یو روپیا کې خدای سونه خیر واچي هغه نور به ما راغشتي وشي بډېرو او برکت په پکې نو